أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأعراف نهم سپارہ آیات نمبر 183 والذین كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون د دې آیاتونو نمخ کې آیاتونو کې الله جل شانه د دوزخیانو حالات او د هغې د گمراهۍ اسباب بیان کړو او بیا دا خبره بیان کړه چې الله جل شانه هغوی له عقل فکر سوچ د اوریدو طاقت د لیدو طاقت د سوچ کولو طاقت دا طاقتونه ولا الله ورکړي وو خو دوی د هغې نه هیڅ پیدا وانه غستل او دغه طاقتونه هیڅ په کار رانه یعنی د هدایت د پاره نه اوریدل کړي دي نه د هدایت لپاره لیدل کړي دي نه د هدایت لپاره سوچ کړي دي نو دغه څیزونه د دې په کار رانه بیا د هغې نه وروستو الله جل شانه د هغې علاج په اسماء الحسنا سره وښودو چې د الله جل شانه دغه پاک نومونه نو په هغې سره د دې علاج چې کوم دی الله جل شانه وښودلو بیا وروستو الله جل شانه په دې بل آیات کې وممن خلقنا امة یهدون بالحق په دې کې الله فرمایل چې مونږ پیدا کړې ده یوه ډله چې هغوی به خلکو ته هدایت کوي حق طرف ته او په خپله باندې کو چرای اپس کې د دې جګړه راشي نو دیو په دې حق باندې بیا فیصله هم کوي په دې قرآن باندې بیا فیصله کوي اوس دې آیاتونو کې والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون دې کې الله جل شانه د هغه خلکو چې هغوی د الله رب العزت د آیاتونو تکذیب کوي نو د هغې د عذاب ذکر دی پکې الله فرمایي والذین ها کسان کذبوا چې دی دروغ ګڼلی دي بآیاتنا زمون آیاتونه یعنی دروغ نسبت یې کړی دي زمون آیاتونو ته سنستدرجهم زر د چې مونږ به راونیسو دوی لره استدراج سنستدرجهم زر د چې مونږ به راونیسو دوی لره نو استدراج دا په لغت کې په دمه دمه باندې بره خطو ته یا په دمه دمه باندې کته راکوزېدو ته ویلی شي په لغت کې استدراج په دمه دمه باندې بره خطل یا په دمه دمه باندې کته راکوزېدل دې د استدراج ویلی شي مونږ چې سټپ بای سټپ نو دې د استدراج ویلی شي او په اصطلاح د شریعت کې استدراج دې ته ویلی شي چې یو بنده ګناهونه کوي ظلم کې لګیا دی او د هغې باوجود په الله جل شانه رحم کوي په ده باندې د الله نور رحمتونه راوریږي نو دې ظلم کوي او ګناهونه کوي او د هغې باوجود په د دنیا فراخي را روانه ده مال زیاتیږي عزت زیاتیږي عهده زیاتیږي او دې نور چې کوم دی په ظلم کې لګیا دی ظلم او دغه رنګې جبر دغه رنګې چې کوم دی د الله نافرماني کوي او دا د برې نه به الله پاک د رحمتونو باران کوي او چې کله دا کوي نو فورا الله راونیسي یعنی دې کې لګیا دی ګناهونو کې لګیا دی د الله په بغاوت کې لګیا دی ظلم کې لګیا دی د الله په مخلوق باندې ظلم کوي او دې ظلم کوي او الله به د برې نه د رحمتونو باران کوي دې ظلم کوي الله په د سر دل قدر نه راولي
الله به تکلیف نه راولي دنیا کې چې دې د دې نه توبه وباسي نو د ظلم شروع کړل د الله نه بغاوت شروع کړل د الله نه فرمانی شروع کړل د هر څه باوجود په الله د بارن د رحمتونو باران کوي او تر کمه پورې تر مرګ پورې په د باندې سخت نه راځي تر مرګ پورې د توبې مکمل او نشي فورن په مرګ راشي مرشي په دغه حالت کې مرشي او نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم حالت کې انسان مړ شو په دغه حالت کې به الله مه ته ودرېږي د قران تلاوت کوم مړ شو نو چې د قران د الله مخ ته ودرېږي دی د قران تلاوت هم کوي په ګولې باندې اولګید میدان جهاد کې د شهادت نصیب شو دغه شندوی نسخه به الله ته ودرېږي او الله مکا د چې کوم دی د شپې فلم غته په دغه ټیم کې مړ شو دغه شن به الله ته ودرېږي نو کوم حالت کې انسان ورشو پتا کې به الله ته ودرېږي نو د استدراج ویل شي په شریعت په اصطلاح د شریعت کې چې د ګناونو کې مشغول لې خو الله پاک په دنیاي سخت نه راولي او پتا کې ګناه کې مړ کی د دې وجه حضرت عمر رضی الله عنه د استدراج نه دعا کوله چې الٰه العالمین ما د استدراج نه اوساته د دې نه مال پناه راکړي فما من دا حالت را نشي نو دا قسم استدراج دا الله پاک په کافرانو باندې راولي او په بعضی ګناګارانو باندې راولي دا څه بلیدلی بعضی خلک اغي څومره چې ظلم زیاتی شروع کی ظلم زیاتیږي او هغه ظلم کوي دوره به د الله رحمتونه د بر نه راولي الله رحمتونه دا استدراج دی و شدید ظلم کی په باندې سخت رااله فورا به الله طرف ته متوجهږي استما ویلو چې د انسان فطرت دادي چې دې په خوشاله کې دوره الله ته نه متوجه کیږي حالانکه پکار دادا چې په خوشاله کې هم انسان الله طرف ته متوجه شي چې دا خوشالي هم الله را وسته دا هغه احسان دی چې د محسن د احسان شکریا ادا کی او دغه رنګ په تکلیف او غم کې الله طرف ته کوم نه متوجه کېدل پکار حدیث مبارک کې راځي چې کوم سړی په خوشاله کې الله یادي او دې الله طرف ته متوجه بیا د تکلیف ورسی چې کله د تکلیف ورسی فرشتي وی یا الله آشنا आवाज دی چې دا کمزوري بنده دې را رسیدلې دی الله فورا مدد فرمایي نو الله مدد فرمایي یو سړی په خوشاله کې الله نه یادي او د باندې تکلیف ورسېدو نو فرشتي وی سن آشنا आवाज دا आवाज خو چرته موږ سره اورېدلې خو پکار دا چې په خوشاله کې انسان الله پاک یاد کی او په غم کې یاد کی خو عام طور فطرت ته انسان دا چې د تکلیف ورسی دی الله را یادي تاسو ما ویلو چې کافرانو د کشته بچي د چپو غډه وډه واغستله او دی به صرف الله جل جلاله ته आवाज کو خپل بوتانو دی بیا आवाज نه کو نو د استدراج ویل شي چې سړی په ګناه کې مشغول دی او په د باندې الله رحمتونه راوريږي مال زیاتیږي عہده زیاتیږي د خوشحالي ملاويږي د استدراج ویل شي او د دین صحابه پناه غوښتله حضرت عمر رضی الله عنه پناه غوښتل چې الله پاک ما د استدراج نه پناه راکړي نو د استدراج ویل شي دا ډېر خطرناک مرض دی او دا مرض زګه خطرناک دی چې د دینه پس توبه موقع چاته نه ملاويږي او د دې مثال زموږ علما د شي ورګي چې بعضی وخت کې کور کې منګکان ډیر شي چې کله دا منګکان ډیر شي نو کور والا مشوره کوي چې منګکان ډیر شي دي جامع مامي والدي دې لپاره د پنجره پکار ده مخکې به پنجره وا او دا ګډګې مونږه نور سيزونه راو دي مخکې به پنجره وا دا پای کې د دنه سموسه کې دي پکوړه کې دي پراټه کې دي او دا منګک چې کوم دی د هغه ځای نه ګوري چې خکار به مونته دینن نن مې کول مې غوړی شي اوس دې منګک ته کو څوک شل پیری او یاره مزه دا ستاد نیولو د پاره دي خو دې نه پويږي دغه ټیم کې دی وی بس ورتل دي زما خېټه مړې دل دي او خوان اغستل دي سموسه پکوړې پراټې نو دا منګک نه پويږي او دنه مالکان پته مناستي چې بس ستار ادلې دي ان خته دي نو دا منګک نه پويږي خو دې وکاله پويږي چې کله دې پنجره نه ور ووړې دو هغه ور پسې کلاس وکړو نو بیا دنه په دې پنجره کې سموسه پکوړه د ارس پراته دي خدا منګک ورل بیا خل نه ورل بیا د وتولار ګوري نو کومه خبره چې د خلکو کړی دي چې مو ورسې دی پنجره ده ستاد نیولو د پاره ده او دې کې وتاره ونی سي او بیا چې کوم دی هغه وخت په خزو چې نه کې وبګرمه په پاسه ور اړولې نو بیا به چې نه کې وبګرمي په تا باندې به اړي او په دې پنجره کې به مرګي خو دې نه مني او چې کله به دا کړس او کې د ټولي خبره مخه ترش د کرنګ انسان دی د دوی د الله بنده د اتا باندې چې الله کوم انعامات کړی دا ګوره د الله د ستاد نیولو د پاره دی من شته دی اتا باندې خوشحالي ستاد نیولو د پاره من دی وی نه سړیا چې الله په ما مهربان نه نو مال دور مال نه راکو تاره ولې نه درکو مال دور لوی عہده ولې نه راکو تاره ولې نه درکو
او دا غریب په دې نه دی بوجا خدای الله امتحان دی نو دا قسم امتحان ډیر ګران دی ځکه چې د دې نه د دې خوشحالۍ د امتحان نه د دې نه وروستو الله د توبې موقع نه ورکوي بیمار شي او سړی خامخا دی بیا توبې وباسي غریبي بیا راشي خامخا دی بیا توبې وباسي خدای مالدار دی د صحتمند دی زره غټه عہده ده د عزت دی او د هغې باوجود دی ګناهونه کوي خلکو باندې ظلم کوي نو دی په دې باندې ویریږي چې دا زما د نیولو دپاره ده نو دی د استدراج ویلی شي چې دی ګناهونه کوي تک ګناهونه کوي مرګ راغی او د دنیا کې په الله سخت هم نه راوستي والذین ها کسان کذبوا چې دی دروغ ګڼلي دي بې آیاتنا زمونږ آیاتونه سنستدرجهم زر د چې مونږ به راونیسو دوی لره من حیث په داسې طریقه لا یعلمون چې دوی به نه پوهېږي په داسې طریقه باندې الله وایي چې مونږ به راونیسو چې دوی به پوه هم نه شي ته پته هم ونه لګي چې مونږ یې څنګه راونیسو و املی او زه مهلت ورکوم الله فرمایي و املی او زه مهلت ورکوم لهم دوی ته ان کیدی متین بېشکه زما تدبیر دا محکم دی قید د هغې تدبیر ته ویلی شي چې هغې کې په ظاهره کې چې کوم دی په هغې کې رحمت په نظر راځي پټ پکې د الله غضب او قهر پروت په ظاهر کې د الله رحمت په نظر راځي پټ پکې د الله قهر او غضب او عذاب پروت وي تاسو ته ما ووایي چې دوی په ما باندې الله رحم کړی دی نور په دې کې پټ عذاب پروت دی یا دغه رنګ د شعیب علیه السلام قوم هغې چې کله هغه سخته هوا پرې راغله ګرمه هوا پرې وچلېده ګرمي جوړه شوله نو هغې د ځنګل طرف ته ووتل چې ځنګل طرف ته ووتل الله پرې یخه وریځ راوستله ګوره وریځ او یخه هوا پرې وچلوله نو هغې وي دا د الله رحمت دی او د اکې وریځ نه به اور راوورېده ټوله چې کوم دی مردار نو هغه ورته ظاهر کې هغه رحمت په نظر راتلو خو هغه وریځ کې د الله قهر او غضب پروت هغه پرې راوورېد نو الله وی دی به وی چې دا د الله رحمت دی او دک رحمت کې به پټ د الله غضب زما غضب پروت دی باغې به هلاک کما نو ان کیدی بېشکه زما تدبیر متین دا محکم دی اولم یتفکروا آیا دوی فکر نه کوي سوچ نه کوي ما بصاحبهم چې نشته دی د دوی په دې ملګري باندې من جنت سلیوانتوب ابن جریر رحمه الله نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شپه ټوله شپه دعوت ورکړو لاړو او د خپلې قبیلې د هر خاندان کسانې په نومونو باندې را وبلل او ټوله شپه هغې ته دعوت ورکړو چې الله طرف ته راشي چې سحر شو نو مشرکینو کې یو کس یو مشرک ووی چې یاره دا سړی خو لیونی دی ټوله شپه چې کوم دی خلک یې الله طرف ته رابلو نو الله جل شانه دا آیاتونه نازل کړل چې اولم یتفکروا آیا دوی سوچ نه کوي ما بصاحبهم چې نشته د دوی په دې ملګري باندې من جنت سلیوانتوب ان هو ندی دا ندی یعنې د دې دا ملګري الا نذیر مبین مگر ښکاره یرونکی دی ښکاره یرونکی دی کافرانو لره د الله د عذاب نه اولم ينظروا آیا دوی نه ګوري فی ملکوت السماوات والارض په بادشاهۍ د اسمانونو او د ځمکه کې وما خلق الله وما او په هغه څه کې خلق الله چې الله پیدا کړي دي من شیء د څیزونو نه وانعس او په دې کې دې سوچ نه کوي چې شاید ان یکون قد اقترب چې دې نږدې شوي وي اجلهم خپلې نیټې ته دې کې الله جل شانه فرمایي چې دا خلق د الله د قدرت د عجایباتو ته سوچ نه کوي چې اسمان څنګه ولاړ دی ځمکه څنګه پیدا ده غر څنګه پیدا دی د الله د قدرت د نظارو ته سوچ نه کوي چې دې ته سوچ وکړي دې ته به دې پیغمبر پته ولګي چې دا پیغمبر لیونی نه دی بلکې دا پیغمبر دی او دې عاقل دی او موږ لیونیان یا دا معنا چې دې ته سوچ نه کوي چې دا پیغمبر په دې کې پاتې شوی د 40 کاله پورې په دې کې پاتې شو او دې ورته امین او صادق وي خپل امانتونه به ورسره کېښودل نو دې دا سوچ نه کوي چې دا دوره وخت دی امین او صادق اوس دی لیونی شو خو الله ولا پیغمبري ورکړې ده نو دې ټولو نه زیات عاقل دی د ټولو نه زیات هوښیار دی او موږ ټول کمکلان یو نو الله وی دې سوچ نه کوي اولم ينظروا آیا دې نه ګوري فی ملکوت السماوات والارض په بادشاهۍ د اسمانونو او د ځمکه کې وما خلق الله من شیء او په هغه څه کې چې پیدا کړي دي الله تعالی د څیزونو نه وانعس او په دې کې سوچ نه کوي چې شاید
ايكون قد اقترب چې دین نږدې شوي دي اجلهم خپل نیټې ته یعنی مرګ ته فبأي حديث نو د دین ورستو با فبأي حديث نو کوم خبره با بعده رستو د دین یؤمنون دی ایمان وروړي فبأي حديث نو په کوم خبره باندې با بعده رستو د دین یعنی رستو د قران دا هو ضمیر دا قران دراجع دی بعده رستو د قران یؤمنون دی ایمان وروړي الله وی چې دی په دې پیغمبر باندې ایمان را نوړي په دې قران باندې ایمان را نوړي د دې پیغمبر نو رستو خپل پیغمبر الله نه را لېږي د دې قران نو رستو الله بل کتاب نه را لېږي دی په څه باندې ایمان وروړي چې په دې باندې ایمان را نوړو نو په هیڅ باندې دی ایمان نه وروړي وما خلق الله هغه چې پیدا کړی دی الله تعالی من شيء د سيزونونه وانعس او پدې کې دې سوچ نه کی چې شاید ايكون قد اقترب جدين نږدې شوي دي اجلهم خپل نیټې ته د مرګ فبأي حديث بعده يؤمنون نو دې د دین ورستو د کومه خبره انتظار کی چې پس باندې بدی ایمان وروړي فبأي حديث فكم خبره باندې بدوي بعده رستو د قران يؤمنون ایمان وروړي دین وروړي ایمان نو رستو بس الله فرمایي من هغه سو يضلل الله چې گمراهږي الله پاک اغلرا فلا هادي له نو اسوق هدایت کون گنشته هغه ته ويذرهم او دغه الله پریدي دوی لرا فی طغیانهم د دوی په سرکشو کې يعمهون سرګردان دي سرګردان او پریشان او په دغه سرکشای کې ګرځي او په دغه حالت کې بوله مرګ راشي والذین ها کسان کذبوا چې دي درو غنلی دي بآیاتنا زمون آیاتنا سنستدرجهم زرد چې مونږ براونی سو دوی لرا من حيث بدسي طریقه لا يعلمون چې دوی بنه پوهیږي و املی او زمخلت ورکوم لهم دویتا ان کیدی متین بشک زما تدبیر محکم دی مضبوط دی اولم یتفکروا آیا دوی فکر نکي ما بصاحبهم چې نشته دی د دې په دې ملګری باندې من جنت سریوانتوب ان هو ندی د دې د عملګری الا نذیر مبین مگر اخکار يرون کې دي کافرانو لره د دوزخنا اولم ينظروا آیا دوی نګوري فی ملکوت السماوات والارض فبادشاہ د اسمانونو او د زمکو کې وما خلق الله او هغه چې پیدا کړی دی الله تعالی من شیء د سيزوننا وانعس او پدې کې سوچ نګي چې شاید ايكون قد اقترب اجد وینځدي شوی دی اجلهم خپل نیټه دا فبأي حديث نو بکم خبره باندې بدوي بعده رستو د قران نه يؤمنون ایمان راوړي من هغه څوک يضلل الله چې گمراه کی الله تعالی هغه لرا فلا هادي له نسوق هدایت کوونکی نشته دی هغه ته ويذرهم او دغه الله پریدي دوی لرا فی طغیانهم د دوی په سرکشو کې عمهون سرګردانه والذین هاکسان کذبوا چې دروغ غړلې دي بیا آیاتنا زمون آیاتنا سنستدرجهم زرد چې مونږ براونی سو دوی لرا من حيث بدسي طریقه باندې لا يعلمون چې دوی بنه پويږي و املی لهم ان کیدی متین او مهلت و املی او مهلت ورکم لهم دویتا ان کیدی متین بشک زما تدبیر محکم او مضبوط دی اولم يتفکروا آیا دوی سوچ نگی فکر نگی ما بصاحبهم جنش دی دی پدی ملګری باندې من جنت سلیوان تو ان هو الا نذیر مبین ندی هغه مگر ښکارا يرون کې دی د دوزخ نه کافرانو لرا اولم ينظروا آیا دوی نګوري فی ملکوت السماوات والارض فبادشاہ د اسمانونو د زمکو کې وما خلق الله من شيء او په هغه څه کې پیدا کړی دی الله تعالی د سيزونو وانعس او په دې کې چې شاید ايكون قد اقترب چې دوی نږدې شوي دي اجلهم خپل نیټه دا بأي حديث نو وکم خبره باندې با بعده رستو د دین یؤمنون دوی ایمان راوړي من هغه څوک یضلل الله چې گمراه کی الله تعالی هغه لرا فلا هادي له څوک هدایت کوونکی نشته دی هغه ته ويذرهم دغه الله پریدي دوی لرا فی طغیانهم د دوی په سرکشه کې يعمهون سرګردانه سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.